इंसाफ की हुकूमत, इंसाफ दो। इंसाफ की हुकूमत, इंसाफ दो। इंसाफ की हुकूमत, इंसाफ दो। रसवाक में कूड़ों को बागातों मुंडर में न मानो। रसवाक में कूड़ों बागों वाली मुंडर में न मानो। کم زمونږ وزیر اعلی خلکو ارمان کوو پخوا به خلک تو پېښور او مردان او هغه هریپور ته او دې ځایونو ته زمونږ خپل وزیر اعلی راغی زمونږ دا مقصد و چې دی به زمونږ سوات ته ډېرې ګټې راوړي خو د افسوس مقام دی چې نن هغه وزیر اعلی د هغه تورمخو سره ولاړ دی چې د هغو دپاره روډ راغی او ډایرکټ کالام ته یې بیایي یا ظالمه یا ظالمه ته راپاسه دلته په دې سیند باندې دا جوړ کا دا خو زموږ زرعي ځمکې دي دې باندې خو موږ د خپل ورور عزیز په پوله باندې د یو بل مرۍ ماتو او تی زما نه په زور باندې علي دا ماته د پلار نیکه نه پاتې شوی دی زه ډېر عجتمند شم خو دا د دې سرمنې دپاره نه خرڅوم دا ځمکه زما نه په زور ماله زما د بچینه د خولې نه لوړی مه شو کا دا سیند چې دی په دې باندې ډېرې مسلې حل کېږي دا چې ته بوځې کالام ته 100 کیلومیټر لار ده خلک به 100 کیلومیټر تیل نه څیځي دلته ورته د دې سیند په غاړه باندې سپاټونه جوړ کا دلته کې دا خلک په کار کا په دې ځای ورته پمپونه به خلک جوړ کړي هوټلې به ورته جوړې کړي مهرباني وکړه او د دې ظلم نه او زیاتي نه قلار شه بل د دې منصوبې مشر چې کوم دی مراد سعید هغه وفاقي وزیر دی د مواصلاتو هغه و د سوات دی دا زموږ د بدنصیبۍ خبره ده چې نن مشران ټول د سوات دي خو د قام خبره نه کوي سیاسي رنګ خلک نه ورکوي نه دې حکومت ورکوي دا متاثره خلک دی او دا راوتي دي زه دې حکومت ته دا خواست کوم چې موږ مه مجبوره کوه دا خلک د هر تحصیل نه 2 3 کسان راغلی که دا حکومت نه قرارېږي دی چې نه دا روډونه به جام شي دا سوات به جام شي او دا هر څه سره به باید تس نه شي مهرباني دې وکړي زر ته زر دې خپله فیصله واپس والي او انشاءالله په دې هفته کې دننه به زمونږ دننی او د وزیر اعلی نه کور په مخکې کې به او په مخ خدای بنده خو د سیلانیانو سل موقع به نورې پیدا شي اتې په پټو کې ولې بیایي نو خبره دا همدغه خبره ده او که ونه شوه نو ما بیا ډېر ښه پېژنئ خلاصه خبره ده که دا یو مهذب حکومت وی که په دې ملک کې د خلکو حقوق محفوظ وی دلته آئین په اصل شکل کې نافذ وی دلته د قانون احترام وی دلته کې انسانیت وی نو ستاسو سره به خلک ناست وو ستاسو سره به انتظامیه ناسته وه ستاسو سره به حکومت ناست وو تاسو به یې مطمئن کړي وی که په پیسو په شکل کې وو که د متبادل سړک په شکل کې وو د متبادل لارې په شکل کې وو نو تاسو به یې تر اوسه کې مطمئن کړي وی زه په دې کمشنر باندې لعنت وایم دې کمشنر صاحب زموږ سره وعده کړې وه د سوات قومي جرګې سره چې څو پورې زه دلته په سوات کې یم او دلته کمشنر یم دا موټروی به د سیند په غاړه ځي او کومه نقشه چې اریګیشن ډپارټمنټ راخړې ده ټولو خلک د هغې نه خبرې او هغه په میډیا باندې راغلې هم ده نو دې کمشنر دا وعده کړې وه د پریس ریلیز جاري کړی دی پریس ته په اخباراتو کې د ده بیان راغلی دی چې تر څو پورې زه کمشنر یم نو دا موټروی به د سیند په غاړه ځي نن کمشنر صاحب یا ته استعفا ورکړه کور ته ځه یا خپله وعده پوره کړه زه په خپله متاثره یم دلته کې چې څومره خلک راغلي دا ټول متاثرین دي په دې کې داسې هېڅ قسمه دغه نشته موږ د چا سره سیاسي هېڅ قسمه اختلاف نه لرو خو زموږ
حکومت ته دا اخرنۍ مطالبه ده چې حکومت دې موږ په دې نه مجبوره کوي چې موږ د چارباغ خلکو ته بیا ووایو چې په چارباغ کې کښېنئ، موږ د بریکوټ خلکو ته ووایو چې په بریکوټ کې کښېنئ، او موږ د مټې تحصیل خلکو ته ووایو چې په مټه کې کښېنئ، موږ د خوازخیلې خلکو ته ووایو چې په خوازخیله کې کښېنئ. مشرانو فیصله کړله زر در زره به موږ که دا خبره واپس وانغستی شوه، ډي سي ته هم موږ وایو، کمیشنر ته هم موږ وایو، که دا خبره واپس وانغستی شوه د وزیر اعلی د کور مخې ته به موږ کښېنو، د هغې پورې به کښېنو تر څو پورې دا خبرې دې واپس نه اخیستې. زموږ د صبر دی حکومت نور امتحان نه لي، موږ ډېر صبر وکړو. په دهشتګردۍ کې موږ سینه نیوله، موږ هېڅ قسمه د حکومت مخالفت نه دی کړی. سیلاب په موږ راغلی، په هغې کې موږ صبر کړلی، که نه زموږ سره د نش برابر امداد نه دی شوی. بیا په موږ زلزلې راغلي، هر قسمه آفتونه په موږ راغلي. اوس زموږ خپل حکومت په موږ را چورلوله او زموږ نه خپلې ځمکې الي. سبا به موږ ته وایي چې دا خپل کورونه خالي کوي او د دې سوا ته وځئ. دې ته موږ په یو صورت تیار نه یو. ډېره مهرباني. زه ستا یو کارکون یم، ستا دپاره ستا په حلقه کې په جنرال الیکشن کې ما سینه ډبولې ده، ستا دپاره ما په غټو غټو جلسو کې ووټ غوښتی دی. حکومت حساب